इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला वालिद लहु वला वलद लहु वहदहु ला शरीक लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि व मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। ज़मा कशरानो मशरानो हाजिरीनो गायबीनो और गैर मुसलमानानो, अल्लाह ताला ची दा किताब रा ले गले दे दा द यो हिकमत और द यो फ़ायदे और द खैर न खाली किताब न दे रा ले गले, बल्कि दी किताब के अल्लाह ताला अगा सोना व अगा जवाहिरात राली गिली दी ची पाहागे बांदे जमुंगा उस्तासो दुनिया और आखिरत द्वाना इस्लाह हम की दे शुक्ली की दे हम शी और कच्चरे पदे कुरान बांदे मूंगा पसई मानो सरा और पसई तरीके सरा अमल उनकू लकचरंग जो कुरान की जे पजे बांदे पख्वानो खल्को जिक्र शवे दे चिहगी द कुरान और द अल्लाह द कवानीन खिलाफ वर्जी बे कवला नो द खिलाफ वर्जे अंजाम
په قرآن کې د ټولو قومونو موجود دی. همدغه شانتي لکه څرنګه یهود او عیسایان دی خو ویل چې مونږ چې دا کم کتاب را لېږلی دی الله تعالی د خپل بنده په ذریعه په دې باندې مونږ ایمان دی. او هغه یهود خالص زمونږ د نن سبا مسلمان په شانتي دي، یا نن سبا مسلمان همغه د یهودو په شانتي دی. دا وخت د الله د الوهیت او د وحدانیت کوي، د اسلام کوي، د قرآن کوي چې مونږ منو دا قرآن او په دې باندې زندگی تیرو. خو لیکن حقیقت همغه د یهودو په شانتي دی. یهودو به الله تعالی ته ویلي چې مونږ خو ستا کتاب هم منو او ستا نبی هم منو او ستا بنده هم منو، خو چې کم عمل و د هغې چې کم کردار و هغه د دې د دعوې خلاف و. ضروري نه ده چې یو شی په یو خولې باندې وویلی شي هغه شانتي بی. ځکه مونږ او تاسو وایو چې د ایمان تصدیق صرف په ژبه باندې نه دی پکار چې اقرار یې وکړي، بلکې تصدیق په عمل سره ضروري دی. نو هغه یهودو به چې د دې دعوې خلاف کولو نو دوی به د عمل په ذریعه او د کردار په ذریعه کولو. په خولې خو به دوی ټولو یو بل ته ویل چې مونږ مسلمانان یو، مونږ قرآن منو، مونږ دا کتاب منو. عیسیانو به خپل کتاب نه ویل، یهودو به خپل کتاب نه ویل، او مونږ مسلمانان د خپل کتاب نه ویو. خو کردار ته چې کله د مسلمان نن سبا وکتلی شي نو دا د قرآن صریح خلاف دی. د کومه چې دعوه کوو د هغې دعوې صریح خلاف دی. به هر حال ما چې دا کم آیت ولستلو آیت مبارکه دی کې الله تعالی هغه خلکو ته خطاب کوي چې کم خلکو به زمونږ او ستاسو غوندې دعوه خو کوله د اسلام، د قرآن دعوه خو یې کوله، د توحید دعوه خو یې کوله، خو کردار سره به چې کم کردار باندې نظر واچولی شو نو هغه به صریح د قرآن خلاف و. نو قرآن کې الله تعالی وایي کیف یهدی الله قوما کفروا، څنګه به هدایت کوي الله تعالی هغه خلکو ته، هغه قوم ته کفرو چې دوی کفر کوي، انکار به کولو یا انکار کوي. دا موجوده خبره چې زه کوم دا د دې وجې نه کوم چې همدغه مثال زمونږ او ستاسو هم دی چې الله تعالی به مونږ او تاسو ته څنګه هدایت وکړي چې مونږ په کردار باندې قرآن نه دی خپل کړی، مونږ په خپل معاشره کې قرآن نه دی رایج کړی، مونږ او تاسو په خپل کور کې قرآن نه دی رایج کړی، په خپل نفس کې هم نه دی کړی. دغه شانتي دا یهود به مو او دا نصارا به مو چې الله تعالی وتی کیف یهدی الله قوما کفروا، څرنګه هدایت وکړي الله تعالی هغه خلکو ته، یا څنګه به هدایت کوي هغه خلکو ته الله تعالی چې هغوی کفر کوي. او کفر کوي خو داسې کفر خو نه چې دا نن سبا انګریزي کوي چې بچپن نه پیدا شي بس ګمراه دی او بس الله تعالی به جهنم ته بوزي، بلکې دې دی کې دا کفر دی چې بعد ایمانهم، پس د ایمان نه بعد چې دی به ایمان راوړو، دعوه به یې وکړله، کلمه به د خپل د وخت والا وویله، خلکو په مخ کې به یې شو کړله چې او زما په دې کتاب او په دې پیغمبر باندې ایمان شته. خو پس د ایمان نه به دې څه شی کول؟ کفر به یې کولو. نو الله تعالی وایي چې داسې قوم او داسې خلکو ته به زه څنګه هدایت کوم چې هغه کفر کوي او پس د ایمان نه بادي کوي. ایمان هم دی راوړي، دعوه هم دی د دین اسلام وکړي، خو پس د هغې دی کفر وکړي. او کفر په کم طرز باندې کوي؟ دا کم آیت کې چې کم ذکر دی د دې کفر چې دا کمی طریقې سره به یهودو کولو نصاراو کولو، دې ته چې صحیح معنو سره وګورې نن سبا ستا او زما مسلمان A to Z الف نه تر یا پورې دا آیت بالکل ته وایي چې د یهودو په باره کې خو سره دی نه، او دا حقیقت ته چې دا د یهودو په باره کې نه دي چې مونږ ته یې کیسې راوړي دي، بلکې دا زما او ستا دپاره دي چې ما او تا دې کې وګورو چې آیا د یهودو به دغه شانتې کول او دغه شانتې آیا مونږ یو او که نه یو، او که چېرې مونږ داسې یو نو مونږ له څه کول پکار دي.
او دی به گواهی ورکوله چې دا رسول حق دی دی به د خپل وخت په موقع باندې ویل چې دا رسول هم حق دی او دا کتاب هم حق دی او زما او ستا په شانتي به دعوی کولی او د دې ښکاره دلایل موجود دي دلته کې مفسرین لیکي چې وشهیدو کې هغې مشاهدې ته چې کوم دی اشاره ده چې په هغه ټیم باندې به پیغمبر چې کوم دعوت وچلولو چې کته ای بنده ته چرې داسې وکړي د الله بنده که ته دا عبادت داسې وکړي که په دې مسلې باندې ته داسې عمل وکړي که په دې حکم باندې تا داسې عمل وکړو نو تا ته به داسې ثمره میلاویږي نو چې کله به پیغمبر خپلو صحابه او خپلو ملګرو ته وویلې چې تاسو داسې وکړئ په قرآن په دې حکم باندې داسې عمل وکړئ نو تاسو ته به ثمره میلاو شي او حقیقت داسې وه په هغه ټایم کې چې کله به دوی په قرآن باندې عمل وکړلو نو دوی ته به ثمره میلاوېده نو وشهیدو کې بعضې مفسرین لکي چې مشاهده به یې داسې کوله چې خلکو به قرآن په حکم باندې عمل هم وکړو او د هغې وسیله هم ورته میلاو شوله او باوجود د دې به دی چې کوم د کفر کولو چې دا رسول حق و نو دی به په خپله باندې دا مشاهده کوله چې د پیغمبر خو چې کومې خبرې کوي دا خو دروغ نه دي دا خو حقیقت دي او د دې یو ښکاره مثال زموږ استاد لپاره دا دی چې عمر رضی الله عنه چې کله په دې کتاب او په دې قرآن باندې په صحیح معنو سره عمل وکړلو زموږ استاد څه غوندې دعوې نه دي کړي بلکې عمل په خپلې سینې کې او په خپلې زندګۍ کې خپل کردار د قرآن مطابق کړو نو د هغه تسهیله څنګه میلاویږي د هغه تسهیله داسې میلاویږي چې د عمر رضی الله عنه په خپل دور کې 22 لاک مربع میل باندې حکومت و هغه سره هیڅ قسمه د نن سبا موجوده چې کومه ټکنالوژي ده د هغه سره نه وه اے مسلمانه دا ښکاره یو دلیل دی زما استاد لپاره چې هغې ټایم کې د تورې نه یا د نیزې نه علاوه یا دغه شانتې نور یو چند شیزون نه علاوه داسې ټکنالوژي نه وه نو دا ده چې کوم دی 22 لاک مربع میل باندې چې حکومت کولو خو په څه وجه به یې کولو که نه نن سبا زما او ستا مولا کوشش دا کوي چې عامي سړی طالب سړی عامي او طالب خو پرېږده هر قسمه مسلمان چې قرآن ته په خپله مخکې کېږي او تدبر پې کوي نو ملا ورته وایي چې دا ستا او زما د عقل کتاب نه دی او حقیقت دا دی چې قرآن کې الله تعالی خپل وایي چې فلا یتدبرون القرآن دې ځای کې نه عالم ته اشاره کړې نه مفتی ته اشاره کړې نه شیخ ته اشاره کړې هر هغه سړي ته اشاره کړې چې کم الله پیدا کړی دی او کم په دې باندې چې کم دی تدبر کوي دا په هر مسلمان لازمه ده خو مونږ ته داسې انجکشن او داسې تربیت را کړی دی زما مولا او زما مفتی او زما شیخ چې مونږ په قرآن باندې تدبر کول کفر شمارو مونږ ته داسې کتابونه مخې ته راوړي دي چې بس مونږ وایو چې دا خو دې حل کړی دی مونږ ته ضرورت نشته دی خو که چېرې دا کتابونه حق وی نو دغه شانتې فساد به وی چې دا نن سبا کم فساد دی عمر رضی الله عنه په 22 لاک مربع میل باندې حکومت کوي او زما او ستا مسلمان په خپل معاشرې کې چاته سمه خبره نشو کولی په دې خو ما او تاسو یقیني یو چې دا قرآن دا د الله کتاب دی دروغجونه نه دی دا پیغمبر د الله نبی دی او پیغمبر دی دا دروغجونه نه دی خو هغه خو ښکاره ویلي دي بار بار چې دا کتاب چې تاسو په خپلو زندګۍ او په کردار کې راولئ نو ستاسو به هر قسمه فساد او اختلاف او خپلو منځو کې خفګانونه ختم شي خو نن چې ته معاشرې ته نه صرف کور ته وګوره په کور کې هم د یو ورور یا د خپلو پلار خپلو منځو کې اختلاف ختمیږي د کور مسلو نه علاوه زموږ اسلامي مسلو کې هم اختلاف نه ختمیږي کور کې خو به مونږ دا ووایو چې کور کې د هر سړي مزاج بدلي بس ځکه چې کم د اتفاق نه راځي چې دیني کمې مسلې دي په هغې کې زموږ کم اتفاق دی بهر حال ما خبره کوله چې الله تعالی وایي چې کله ته په دې قرآن باندې عمل وکړي او د دې پیغمبر تصدیق دی وکړلو نو تا ته به د هر هغه څه صله میلاویږي چې کم څه الله تعالی ویلي چې تا ته به دا میلاویږي لکه قرآن باندې چې مونږ کله عمل وکړو او قرآن په خپلو زندګیو کې رایج کو
نو مونږ په دې دنیا باندې حکومتي، مونږ په کافر باندې غالب وو، مونږ په باطل باندې غالب وو. لیکن نن سبا دور کې ته لږ وګوره دې ملکونو ته چې کم کفار ملکونه دي هغه کم ځای ته ورسېده، او چې کم مسلمان سره دا کتاب دی چې کم کتاب عمر رضی الله عنه سره هم وو، ستا څه حل دی د هغه څه حل دی؟ ته په خپل ملک کې د ځان تپوس نشي کولی، ته په خپل کلي کې د ځان تپوس نشي کولی، ته په خپل حجرې کې د ځان تپوس نشي کولی. او عمر رضی الله عنه په هغه وخت کې چې کم دی په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي. دا خبره د سوچ کولو ده، د غور کولو ده چې نه مونږ سره هم قرآن دی او هغه سره هم قرآن دی، خو زمونږ دا حل دی چې مونږ نه حق ویلی شو، نه حق برداشت کوی شو. حق خبره چې وکړي تاسو ته خو خم دغه معلومه ده چې پاکستان کې به دې څه حلي. دا د دې وجې نه چې دا کافر یا ظالم چې کم دی دا زورور ډیر دی، دا خالص د دې وجې نه زورور دی. الله تعالی بار بار دا قرآن کې ویلي دي چې کله تا دا هدایت کتاب پرېښستلو، دا قرآن دې پرېښستلو، په تا باندې به کافر غالب راځي. کله چې پس د ایمان نه بعد دی کفر وکړو او باقاعده نظاره د دې خبرې وکړه چې دا پیغمبر څه وایي دا حق دی، او قرآن کې الله تعالی مخکې وجاءهم البینات او ښکاره دلایل ورته راغلي وو. ښکاره دلایل همدغه چې د قرآن کې الله تعالی څنګه چې په تورات کې انجیل کې د قانون په شکل کې الله تعالی را لېږلی و او د کم کاري کمه صله ښودلې وه هغه هغې په خپلو سترګو ولیدله. نو الله تعالی مخې ته چې والله لا یهدي القوم الظالمین، الله تعالی هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته، قوم د ظالمانو ته هدایت نه کوي. ظالم وایي څه ته؟ نن سبا زما استا معاشري کې او زما استا په ذهن کې ظالم هغې ته وایي چې په یو غریب باندې ګزار وکړي، یو بېڅوکه باندې څوک ګزار وکړي. داسې مختلف شکلونه دي چې هغه زموږ ذهنونو کې راځي چې ظلم لفظ موږ واورو نو هغه زموږ ذهن له راځي. خو د قرآن په روح باندې ظلم څه ته وایي په دې ځان پوه کړې. قرآن په روح باندې ظلم دې ته ویلی کېږي چې د یو شي ځای یووي او ته په بل ځای کېږدې. د الله کم ځای دی او نن هغه ته مونږ کم مقام ورکړی دی، د پیغمبر کم ځای دی او پیغمبر ته مونږ کم مقام ورکړی دی. دا خبره ظلم پورې کوم چې ظلم هغې ته وایي د قرآن په روح کې چې د یو شي ځای یووي او ته په بل ځای کېږدې. دین اسلام ځای یو دی او مونږ یې په بل ځای باندې دی، او دا عام طور باندې کېښوستل نه دي چې اوس قرآن دی دا بس یوه نسخه ده دا دې راواغېستله او بس دا دې کور کې کېښوستله، بس ما خو کور کې کېښوستلو. ظلم همدغه دی چې د قرآن دا قانون دی د الله تعالی په کار دی چې دا زمونږ اسمبلی کې پروت وی، په کار دی چې دا های کورټ کې پروت وی، په کار دی دا سپریم کورټ کې پروت وی، په کار دی دا زمونږ په بازارونو کې پروت وی، او پروت په داسې معنی باندې نه چې صرف هلته کې پرنجه کې کېږده او ښه ښکلې محفوظ یې کېږده، په دې معنی باندې چې په دې باندې عمل وشي. ته چې بازار کې کله تجارت کوې په کار د تجارت ستا د قرآن موافقي په دې بنیاد زه وایم چې په بازار کې پروت وي. ته چې کله په اسمبلی کې یو قانون پاس کوې خو چې قرآن ستا هلته اسمبلی کې موجود دی د قرآن مطابق ستا د قانون پاس کېږي. نن سبا به تاسو ته معلومه وي چې اسمبلی کې قانون پاس کېږي د هغې ترتیب څنګه وي. هغه مخلوق چې خلق من ماء دافق نه پیدا شوی دی هغه به چې کومه دی خپله رای ورکړي، خپل ووټ به واچوي، د هغې مطابق به قانون پاس کېږي. د دې نه غټ ظلم څنګه دی چې الله تعالی کلام موجود دی د هغه باوجود ته لګیایي د مخلوق په فیصلې باندې لګیایي یو قانون پاس کوې. دا کتاب خو تا ته الله رالیږلی د دې دپاره چې دا ته اسمبلی کې کېږدې او په دې فیصله وکړې، په دې باندې چې کوم دی ته قانون پاس کې. خو زما او ستا حال څه شی دی چې په مخلوق باندې پاس کوو او قرآن زما او ستا صرف په نوم باندې په بازار کې موجود دی، په نوم باندې کور کې موجود دی، په نوم باندې جومات کې موجود دی. بهرحال ما خبره کوله د ظلم چې نن سبا ته وګوره چې د قرآن مونږ کوم ځای کې ایښی دی. قرآن خو د قانون کتاب دی، قرآن خو د زندګۍ د تیرولو کتاب دی، قرآن خو د ظالم د ظلم د ماتولو کتاب دی، قرآن خو د کافر د مغلوب کولو کتاب دی. او نن سبا چې د کافر
په مونږ غالب دی او دا قرآن موجود دی، نو دې نه معلومیږي دا چې همدغه ظلم مونږ قرآن سره کړی دی چې قرآن مونږ په هغه ځای یخی نه دی چې په کوم ځای باندې قرآن په کار دی. همدغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت، تاریخ کتابونه وګورئ. او زما والد محترم شهید رحمه الله بار بار به تاسو ته بیانونو کې هم تاریخ کې بیان کړي وي چې داسې موقع چې پیغمبر ته جهاد هم مخامخ شو او په دې ټیم کې ورته منځ هم مخامخ شو. دا ستاسو د پوهې دپاره وایم. خو قرآن میزان ګرځولی و پیغمبر، هغه ته پته وه چې دا منځ وروسته بیا هم کوی شم، د دې قضایي زه هم کوی شم، دې ځای کې چې زه جهاد ونه کومه نو د قرآن د حکم اتباع به پکې رانشي. نو د هغه د الله تعالی کتاب میزان وګرځولو او د مخلوق رای ته نه دي کتلي چې هلکه مونځ به وکړو، د مانځه ټیم دی، خیر دی بیا به وروسته کار شروع کړو، بلکې هغه مونځونه قضا صرف د دې دپاره کړله چې هغه ته پته و چې دې ټیم کې په ما باندې قرآن لازمه کړې، الله لازمه کړې ده چې جهاد وکړه. نو پیغمبر د قرآن په صحیح معنو سره په صحیح ځای کې ایښی و. په هغه ټیم کې چې کوم صحابه و منځونه قضا کړه، هغوی قرآن په صحیح ځای باندې ایښی و. هغوی زما او ستا ځای باندې نه و پرېښی چې په فلسطین نن ظلم کېږي او زما او ستا حال څه دی. زمونږ ټول نه زورور خلک چې کوم د منبر نه د غټو غټو جماعتونو خاوندان دي، هغوی څه خبره کوي، هغوی وایي چې مونږ یې مذمت کوو، مونږ یې داسې کوو، دا ښه کار ونه شولو. تا ته خو په نورو ځینو کې د پیغمبر سنت یاد وي، دې ځای کې تا ته د پیغمبر سنت ولې نه یادېږي چې پیغمبر د جهاد دپاره مونځ پرېږدي او ته دا 5 وخته مونځ او د تراویح او د روژې دا حجونه په دې دې ځان مطمئن کړی دی او جهاد سیټ ته ستا خیال نه کېږي. دې نه غټ ظلم نور څنګه وي چې قرآن تا ته دې ځای کې ویلي چې ته به مظلوم سره چې کم دی مرسته کې، ته څه وایې چې د فلسطین کې کم خلک شهیدان کېږي، دې سره به حساب کتاب وشي او مونږ به همدغه شانتې پاتې شو. دا قرآن مې مخې ته پروت دی، په دې زه قسم خوړی شم چې د دې یو یو ماشوم د وینې او د یو یو د ماشوم د چغې او د فریاد تپوس والله چې الله مونږ نه وکړي. قرآن خو ښکاره ویلی دی، الله تعالی خو ښکاره ویلی دی چې انما المؤمنون اخوة، مسلمانان په شان درونو دي. او دا ورورولي خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې ورورولي داسې نه چې د یو مور نه پیدا وي، دا ورورولي د دې وجې نه ویلی ده چې بل ورور ته تکلیف او مسله وي نو تعالی پکار دی چې تا هغه سره تعاون وکړي، پکار دی چې تا هغه په سر باندې ډز وکړي، پکار دی ته د هغه په سر باندې جهاد وکړي. لیکن نن زما او ستا حل څه دی؟ د فلسطین دپاره که ډېر غټ کار مونږ وکړو څه شی کوو چې د هغې په مرسته کې چا ویډیو کړي وي یا زمونږ مشرانو هغه شیر کړو. خو دا واورې د قیامت په ورځ به والله چې د هغې وینه د هغې د چغو د هغې د فریادونو والله چې د یو یو تپوس وشي. یو شاعر وایي لا جواب به ټول عالم شي په محشر کې، لا جواب به ټول عالم شي په محشر کې چې بچي د فلسطین حساب لراشي. اے مسلمانه په دې والله که خلاص شي. ما تا ته مخکې هم دا خبره کړې وه چې ته به ووایې چې ای الله ما خو ډېر کوشش کړی و او چې هغه تا نه تپوس وکړي چې کوشش دې په کومه طریقه کړی و نو ستا به دا جواب وي چې ما خو ډېر مونځونه او ډېرې تراویح او ډېر حجونه عبادتونه کړي دي. ای مسلمانه زه د دې خلاف نه یم چې ته مونځ مه کوه، ای مسلمانه زه د دې خلاف نه یم چې ته روژه مه ساته، ای مسلمانه زه د دې خلاف نه یم چې ته عمره کم مه کوه، خو ای مسلمانه زه د دې خبرې خامخا خلاف یم چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته کله چې 2 فرایض مخامخ شول نو هغه ټیم کې جهاد مخکې کړلو او مونځ یې پرېښوستلو او داسې نه دی پرېښی چې بیا یې راګرځولی نه دی، بیا یې راګرځولی دی. ای مسلمانان نن سبا موجوده حالات کې چې دا تا کم عبادتونه ځان ته خاص کړي دي د دې ټولو قضایي شته ده. خو ای مسلمانه تا ته ما وویلې چې شاعر وایي لا جواب به ټول عالم شي په محشر کې چې بچی د فلسطین حساب لراشي. اے مسلمانا والله که دا غي ماشوم جواب تو وکي، اے مسلمانا والله که ته دا غي ویني جواب وکي، اے مسلمانا والله که ته دا غد فریاد جواب وکي،
ته به دا خبرې ورته کوې چې ما مونځونه ورته راوي او ډېره غټه توره چې نن سبا دور کې مونږ کوو قنوت یې نازله شروع کړو ورپسې زه دا نه یم الله تعالی قرآن کې ویلی چې ادعوني استجب لکم الله تعالی دا بار بار دا اعلان کوي قرآن کې چې ادعوني استجب لکم اے مسلمانه ما نه وغواړه چې زه قبول کم ستا فریاد ستا غوښته ستا خواهش چې کوم د شریعت مطابق دی خو داسې نه چې ته په کومه طریقې باندې لګیا یې په قرآن عمل کې تا ته چې الله کوم قانون را لېږلی ته په هغې باندې په خپله په کومې طریقې روان یې او الله نه غوښته کوې او ته وایې چې بس څه راته میلاویږي نه تا هغه شی نه دی لاګور کړی تا هغه شی په خپلې زندګۍ او کردار کې نه دی دننه کړی چې کوم شي تا ته الله ویلي چې ادعوني استجب لکم قبلوما خو په کومه طریقه چې ته قرآن کله په خپل زندګۍ کې او خپل اسمبلی کې او خپل بازار کې خپل کور کې خپل معاشرې کې خو داسې یو ځای نشته چې د الله حکم پکې نه هر ځای کې ضروري ده د الله حکم خو نن سبا که تنظیم د هغه دپاره خپل مشرات جوړ کړي دي که جماعت د هغه دپاره خپل امیر څه جوړ کړي دي که دغه شانتې یوه کمیټي د هغه دپاره خپل مشر یو قوانین ایښي دي اگر چې هغه قوانین د قرآن خلاف ولې نه وي خو دا سړی په هغې باندې عمل نه کوي چې کوم الله ویلی دي بلکې دا به په هغې عمل کوي چې کومه ده خپل مشر ویلی ده بهرحال ما خبره کوله چې الله تعالی وایي چې دغه شانتې ظالمانو ته زه څنګه هدایت وکړم چې هغوی قرآن په هغه ځای نه دی ایښی چې کوم ځای کې پکار دی پیغمبر په هغه ځای نه دی ایښی چې کوم ځای کې پکار دی الله تعالی ذات په هغه ځای نه دی ایښی چې کوم ځای کې پکار دی ته نن سبا زمونږ د قانون ته وګوره که نه قسم په الله چې یو ادنا ما درته څه وایي چې خلق من ماء دافق والا انسان چې کله حکم وکړي چې د نن سبا قانون ملګری دی او الله تعالی حکم وکړي قسم دی که ته د ایسیچو د ډي ایس پي دغه شانتې د نورو خلکو خلاف ورزي کوی شي خو پرېږده د مولیانو خلاف ورزي هم نشي کولی چې د قرآن خلاف خبره وکړي زمونږ خو به دا ووایي چې هغه یو قانون دی یو زور دی یو طاقت دی یو قوت دی چې الله ورکړی دی په مونږ غالب دی د خپلو کمزوریانو د وجې نه او چې کوم هغه مونږ کې کمزوري خلک دي مولیان چې هغه مونږ ته د قرآن خلاف خبره وکړي د هغې متعلق مونږ رد نشو کولی ته نن سبا دا وخت کې ته وګوره د افغانیانو سره څه شروع دي ما خو تاسو ته ښکاره وویل چې مونږ الله پیدا کړي یو که نه عمل به د الله په خبرې کوو الله خو ښکاره وویل چې انما المؤمنون اخوة مسلمان د بل مسلمان رور دی نن سبا مونږ د قرآن نه خبروالي د وجې نه او د قرآن په خپل ځای باندې نه کېښستلو د وجې نه دا حل دی چې مونږ د خپل افغاني رور سره دومره مرسته نشو کولی چې هغه مونږ پر امن طریقې سره په خپل کلي کې وساتو اصل نقصان خو چې کم خلکو رسولی دی هغې ته خو سره څوک وایي نه چې دین اسلام ته خلکو رسولی هغې ته خو څوک څه نه وایي او هغه مظلوم او غریب چې هغه غریبانان بار کار وکړي مزدوري وکړي خواري وکړي هغه افغانان چې خپل بچي یو ټایم روټۍ وي بل ټایم روټۍ نه وي هغه وباسي او زموږ مسلمان ورته ولاړ دی ننداري کوي ویډیوګانې ګوري کمنټونه ورته کوي کمنټ زموږ جهاد دی ویډیو شیر کول زموږ جهاد دی هغه د پیغمبر سنت چې دا بې ځایه ځایه صفتونه کېږي هغه اصل چې صفتونه دي هغه یې نه کوي څوک زموږ یو استاد یې ورځې په کلاس کې خبره کوله هغه ویلې چې دا بعضې خلک د خپل مشرانو په مینه کې دومره حد نه تیر شي چې داسې تعریف یې وکړي چې خپل هم پرې وروسته سوچ کوي چې دا ما څنګه خبره وکړله افغان رور سره مونږ مرسته نشو کولی صرف د دې وجې نه چې مونږ مغلوب یو او مغلوب صرف د دې وجې نه چې قرآن را سره نشته والله چې په کومه ورځ باندې زما او ستا په اسمبلی کې په های کورټ کې سپریم کورټ کې په جومات کې په کلي کې په معاشرې کې دا کتاب کېښودلی شي که نه او په دې باندې قانون لاګو شي او په دې باندې فیصله کېږي په والله که ډېر زورور سړی شي چې ظلم ونه کړي او زما او ستا مولا چې د مونږ په هر ځای کې دا مجرم شمارو ده د دې وجې نه شمارو چې څه وایې چې د عوام یا د فوجان یا دغه شانتې د نورې محکمې چې مونږ سره کم ظلم کوي چې د افغانیانو سره کم ظلم کوي دا یې په واسې بیسه کوي د دې جایداد ورسره شریک دی دا یې صرف په دې بنیاد کوي چې مولیانو ورته ویلي دي چې دا خلک چې کم دي دهشتګرد دي او دا چې کم دی ملک سره غداري کوي او دا خلک وباسئ داسې داسې مختلفې پراپیګنډې ورپسې جوړې کړي دي قرآن بار بار دا آواز کوي والله لا يهدي القوم الظالمين
الله څرنګه هدایت وکي هغه خلکو ته او څنګه به هدایت کوي هغه خلکو ته چې هغه ظالمان دي. نه الله وایي چې هدایت نه کوم هغه خلکو ته چې کم خلق د قرآن خلاف روان دي. والله تعالی د دې جزا مخکې په یاد کې ذکر کوي چې د دې په جزا څه وي، د دې به حال څه وي چې کم خلق د قرآن خلاف چلیږي. قرآن وایي چې اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله. الله تعالی وایي چې د دې خلکو بدله بداوي چې دا خلکو باندې به د اعلی لعنت وي. لعنت اے مسلمانه د لعنت معنی مونږ څنګه کړې ده او د مجوسو څنګه کړې ده. مونږ بس دا وایي لکه څنګه چې اذکروني اذکرکم کما معنی غلطه کړې دغه شانتي په ځای باندې الله مونږ ته بیان کړی خو مونږ یې معنی غلطي کړي دي. دلته کې الله تعالی وایي چې لعنت به وي په هغه خلکو باندې چې دا کم خلک د ایمان نه بعد کفر کوي. خو لعنت معنی څه ده چې په دې ځان پوه کړو. د لعنت معنی دا ده چې الله تعالی نه لرېوالی. لغوی معنی خو دا ده چې د محروم ہو جانا، دور ہو جانا اور کشادگی سے دور ہو جانا. لغوی معنی خو دا دي. خو چې کله یو شي ته یو نوم کې خستلی شي د هغې په بنیاد کې خستلی چې هغې کې کوم صفات موجودي نو چې دې ځای کې الله تعالی فرمایي چې لعنت به وي په داسې خلکو باندې. نو معلومیږي دا چې الله تعالی به دین خپل فضل اور کرم اور مدد کم نصرت چې د الله مسلمان سره وي د هغې نه به لري. او نن سبا موږ تاسو لرې نه قرآن ویو، تلاوت هم کوو، ماشاء الحمدلله چې کم عبادت موږ ځان ته خاص کړي هغه هم ټیټ ویو، کمې پکې نه ده راغلی. خو باوجود د دې چې کم دی الله تعالی موږ خپلو نعمتونه لرې کړي. دې نه ټول مثال به در کوم چې ټول نه غټ نعمت دا نه دی چې ستا په خپل ملک کې د قرآن نظامي د مسلمان معاشره د په دې کې نظام د قرآن وي. خو دا الله موږ لرې کړي په دې بنیاد باندې چې موږ د ایمان نه بعد په خپل کردار سره کفر کړی دی. ضروري نه ده چې په خولې باندې صرف دعوه د یهودو غوندې وکړو. او دغه شانتې الله تعالی فرمایي چې صرف په لعنت د الله به پې صرف نه وي وملائکة والناس اجمعین. هغه فطرت هغه قوت چې الله تعالی پیدا کړی دی د ملایکو په نوم باندې، هغه د فطرت او هغه قوت نه به هم الله چې کم خیر د هغې نه مسلمان انسان ته رسي. چې کم انسان په قرآن باندې عمل نه کوي هغه انسان نه به دغه قوت چې کم مدد وسره کوي، نصرت وسره کوي، هغه به د هغې جدایي به هم راشي، هغې نه به هم لرېوالی راشي. چې مسلمان نه ورته کم خیر رسي، انسان نه ورته کم خیر رسي، هغه به ترې هم لرې شي. دا لعنت مالا الله په خپله وضاحت کړی دی چې الله تعالی نه خو به هسې لرې شي چې الله تعالی چې کوم فضل اور کرم وي د قرآن په عمل کولو باندې، د ملایکو چې کوم قوت فطرتي الله پیدا کړی هغې نه هغه نصرت به هم ختم شي. او الله تعالی په آخرت کې چې کوم حال کړی دی هغه قرآن بیان کړی دی. قرآن وایي چې خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دا خالدین کی چې کوم ضمیر دی دا مفسرین وایي چې جهنم ته راجع دی. د دې به هغې دنیا کې په آخرت کې به د دې څه حل وي. هغه میدان حشر چې کوم ځای کې به حساب کتاب کېږي هغې ځای کې به د دې څه حل وي. اے مسلمان اغیزه کې الله تعالی ښکاره اعلان کې خالدین فیها همیشه د پاره به دا خلک وي په جهنم کې. کم خلک چې ایمان هم راوړي، دعوه هم د اسلامو کې، دعوه تصدیق هم د پیغمبرو کې، باوجود د دې چې هغې دا هم وګوري چې دا پیغمبر څه وایي دا حق دي په خپلو سترګو یې وګوري، باوجود د دې انکار کوي. نو الله تعالی وایي چې خالدین فیها همیشه د پاره به دي په دې جهنم کې وي. اے مسلمانہ چې ته دا دعوه کې چې خالق هم الله دی، اے مسلمانہ ته چې دا دعوه کې چې مالک هم الله دی، اے مسلمانہ ته چې دا دعوه کې چې مشکل کشا هم الله دی، اے مسلمانہ ته چې دا دعوه کې چې د اولاد ورکولو والا هم الله دی، اے مسلمانہ ته چې دا دعوه کې چې د شر او د خیر ورکولو والا هم الله دی، اے مسلمانہ ته دعوه کې چې دا الله تعالی د هر څه کوونکی دی. نو اے مسلمانہ ته ولې د
الله په کلام باندې نه راغونډېږي. الله تعالی خو بار بار وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے مسلمانان په دې قرآن باندې راغونډ شئ، د الله په قانون باندې راغونډ شئ او په خپل کردار او په خپل بازار او په خپل جماعت او په خپل های کورټ او سپریم کورټ کې په عملي طور باندې کېږدوئ. نو چې مونږ دومره دعوی هم کوو چې الله خالق دی او مالک دی او مشکل کشا دی، باوجود د هغې مونږ د قرآن خلاف هم کوو، او چې خلاف یې کوو نه الله تعالی قرآن کې د هغې جزا ذکر کړې ده چې د دې خلکو به د قیامت په ورځ سهلي. نو الله تعالی وایي لا یخفف عنهم العذاب، کم به نه کړلی شي د دې خلکو نه عذاب، چې کم عذاب دی له ورکول کېږي. دا نن سبا زمونږ مسلمانانو مفتي صاحب د دې وضاحت هم کړی دی شهید رحمه الله، چې دا کومه نظریه مونږ مجوسو جوړه کړې ده چې کوم مسلمان ګناهونه وکړي هغه بدل نه شي تر یو حده پورې تر یو وخته پورې به پکې الله تعالی عذاب ورکړي چې ګناهونه پاک شي بیا به یې روباسي. دا د مجوسو او د شیعو د عیسایانو عقیده ده. نو الله تعالی ښکاره ویلي چې خالدین فی، همیشه دپاره به دا خلک وي، او څنګه به وي، او دې نه به د عذاب تر اخره پورې چې کم دی نه کم کړلی شي او نه به په دې باندې چې کم دی اسانتیا وکړلی شي. دې سره به هېڅ قسمه رعایت نشي کولی، بلکې دا خلک به تر قیامت او ورځ قیامت ورځ نه تر قیامت نه چې حساب کتاب وشي بس زندگی بر به د دې دپاره د ضلالت او دا رسوایي وي چې دا کومه رسوایي الله تعالی خالدین فیها سره ویلې ده. دا زمونږ په دې موجوده دور کې که تاسو وګورئ که د سیاست په اعتبار باندې او که زمونږ د اسلام په اعتبار د پارټۍ جوړېږي که نه، او څه خیر او څه فایده یې مونږ نه ګورو او د حق دپاره خبره نشي کولی او نه یې کوي. دا په دې بنیاد باندې نه چې دې خلکو کې عقل نشته دی یا دا خلک کمزوري دي، دې سره عوام هم ښه ډېر دي، دې سره خلک هم ډېر دي، خو اصل چې کوم کتاب الله تعالی راوړی دی چې په دې باندې د عمل وکړلی شي او په دې باندې چې کم دی فیصله وکړلی شي، په دې باندې چې ته کوم شورا کم میټینګ او کم خلک راغونډې په دې د عمل وکړلی شي، دا مونږ پرېښی دی. لکه څنګه ما مخکې وایي چې لا یهدي القوم الظالمین، ظالمانو ته الله تعالی هدایت نه کوي. نو ظلم هم وضاحت وکړو چې مونږ نن سبا قرآن په غلط ځای باندې ایښی دی. نو الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي. او په آخر کې زه یو اعلان کوم دې ټولو ملګرو ته چې زمونږ کوم د ندای قرآن یا کم پښتانه چې کم دي مظلوم دي، ټولو ته زه دا یو اعلان کوم چې مشران لګیا دي مشورې کوي، انشاءالله په نږدې وخت کې ډېر په نږدې وخت کې چې کم دی چې دا کم ظلم مسلمانانو سره یا پښتنو سره روان دی یا دغه شانتې زما او ستا مشر کشر مولا شیخ ملک پلار رور قتل کیږي، نو د دې متعلق زموږ مشرانو لګیا د شورا میټینګونه کوي بار بار، نو ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله اعلان کوي د راوتو چې کومه خبرې باندې د هغې غونډه او فیصله وشي، نو د هغې متعلق به تاسو ته خبر درکول کیږي. او دا خبره صرف زما د کور نه ده، دا خبره سبا ستا کور ته هم درتلی شي او زموږ کورونو ته راغلې ده. پښتانه چې وباسي نو پښتانه زموږ ورونه نه دي، او زموږ کور ته راغله خبره، نور څه غواړې؟ نو موږ ټول له پکار ده چې په اتفاق سره او په اتحاد سره چې په کمې ورځې باندې مشران مشوره وکړي او د راوتو اعلان وکړي، نو پکار ده چې ټول مسلمانان په ښه طریقې سره او ښه په جوش او جذبې سره چې کم د خپل مذمت یا په خپل چې کم ډیمانډ د دینه کیږي چې هغې باندې بیا خپل عمل وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا الله چې دا دلته څومره خلک راغلي دي، یا پروردګار عالم د دې قدمونه د نیکۍ په تلو کې واچوې. یا پروردګار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي د قرآن زده کړې دپاره راغلي دي، یا پروردګار عالم صحیح معنو سره د دې سینو ته قرآن کوز کړي. یا پروردګار عالم دلته چې څومره مسلمانان دي د دې په زړونو کې به حاجات شرعي وي، یا پروردګار عالم ته یې ورته پوره کړي. یا پروردګار عالم دلته کې ډېر خلک دي چې د هغې په کورونو کې به بیماریانې وي، تکلیفونه به قسم قسم مسلې به، یا پروردګار عالم ته په خپل فضل او کرم سره یې ورته ختمې کړي. یا پروردګار عالم څوک چې د نیټ په سترګه باندې ګوري، یا پروردګار عالم دې ته څه قسمه مشکلات وي الله ته ختم کړي. یا پروردګار عالم چې څومره خلک هم ګوري او څومره خلک د قرآن د زده کړې طلب کړي، یا پروردګار عالم په صحیح معنو سره دې ته قرآن ورسوي.
یا پروردگار عالم چې په کم مونږ باندې ظلم شروع دی یا پروردگار عالم د غفلت د وجې نه نه پوهې د وجې نه مونږ مسلمان غلی دی یا پروردگار عالم زموږ مسلمان پوهې کې چې د دې خلاف ودرېږي یا پروردگار عالم مونږ ډیر کمزوري یا پروردگار عالم په خپل فضل او کرم سره ته مونږ له طاقت او قوت راکړي چې د دې خلاف د دې ظلم خلاف مونږ جنگيږو یا الله زمونږ مسلمانان ورونه افغانانو سره ظلم شروع دی یا پروردگار عالم ته په خپل فضل او کرم وکړي یا پروردگار عالم مونږ ورسره ډیره مینه دا او ډیره همدردي د خو زور هم نشته د قوت هم نشته د خپل بدعملیو د وجې نه او د خپل د قرآن نه ځان نه خبرولو د وجې نه په هغه عمل نه کولو د وجې نه مونږ هېڅ هم نشو کولی یا پروردگار عالم ته ورسره چې کوم د امداد وکړي یا پروردگار څه قسمه مسلې زموږ او ستاسو په کورونو کې یا پروردگار عالم چې څه قسمه شریعت والا حاجت زموږ په زړونو کې یا پروردگار عالم ته یې پوره کړي واخر دعوانا الحمدلله